د رمضان دی مبارک میاشت کی یو خو به مونږ او تاسو د الله پاک په فضل سره د دې خبرې خیال ساتو چې 15 وخته فرض مونږ په جمع سره ادا کوو. دویم به کوشش کوو د دې خبرې خیال به ساتو 15 وخته منځله چې راځو اذان معنا د اعلان، اذان د اوریدو سره چې مونږ جمعه ته را روان شو 10 منټه 15 منټه په جمعه کې کینو نو یو خدای الله میلمانه شو. دویمه دا چې د بازار د ماحول نه رالو د عبادت ماحول ته، او دریم د الله نظر را باندې او سلورم د بازار او د ماحول د ګناهونو نه بچ، او پنځم فرشتي زموږ د باره په دعاګانو کې شروع شوې، او شپږم دا چې له 7 منټه مخکې راشو موږ ته به د صلات بالجماعت سره سره تکبیر اوله فضیلت هم حاصل شي. نو دویم کوشش به زموږ استاد دایي او د الله نه به غواړو چې ماسوتن سملو کنه او سوچ وکړو چې 15 منځونه مې په دې رمضان کې وکړل، څه د ورځې څه د شپې، نو څومره منځونه ما په تکبیر اوله سره وکړه او څومره زمانه تکبیر اوله لاړ. د 10 ورځو رمضان چې کنه او ورځې شپې ټولې راجمع کېدل که رمضان خو یوازې ورځو ته نه وایي کنه، نو دا جوړیږي 720 غنټې. نو چې په دغه 720 غنټو کې هر ورځ صرف 3 غنټو په باره کې موږ دا فیصله وکړو چې دا به په عبادت کې لګو، ډېرې نه. نو 100 غنټې شوې 90 غنټې شوې. دا 3 واره غنټې چې راجمع کې په دې کې 15 وخته مونځ هم راغه، تلاوت هم راغه، ذکر هم راغه، تکبیر اوله هم راغه، ټول پکې راغه، یا چې د چا هر څه وس کې. نو دریم کار به دا کوو چې په 24 غنټو کې د تراویح کې خو دې دی د تراویح نه علاوه به هم ټیم ټیبل جوړ کړو او 1 غنټه یا نیمه غنټه دا به د الله د قرآن تلاوت ته ورکوو، او به انشاءالله کوي. که چا قرآن کریم په ناظره نی ویلې نو سورة فاتحه خو ورته یاده ده، سورة اخلاص خو ورته یاد نه، د سپیډ راوړي او ولاړه په ناسته موټر کې په کور کې په دکان کې بس تسبیح اړي او بیا دی ور باندې سورة فاتحه الولي او سورة اخلاص للولي. وسلورم دا چې په دغه میاشت کې به په صدق دل سره الله جل جلاله ته د تیر ژوند د ګناهونو په باره کې توبه وباسو. د توبو د اخکلو میاشت او په دې یقین او په دې عزم په توبه وباسو چې ګناهونه مې کړي دي، او په یقین سره به منو چې ګناهونه مې کړي دي، او بیا به د زړه نه الله ته دا خبر وړاندې کوو چې زه به خپل کړو پښیمانه یم، او بیا به دا عزم کو چې الله زه به مخکې داسې ګناه نه کوم، او چې څه مې کړي دي د دې په باره کې زه درنه معافي غواړم، زه درته توبه وباسم، پوزه درته راکاږم زما دا تیر ګناهونه معاف کړه، او په دې عزم او په دې یقین به توبه وباسو چې زما رب زما توبه قبلې. حدیث کې راځي اے زما بنده ته به ګناهونه کې او توبه به وباسي او ته به د توبو په اخکلو ستړی شي، خو زه ستا په بخښنه نه ستړی کېږم، او دا توبې توفیق به الله راکوي چې کومې خبرې ما درته وکړې چې موږ دا ومنو چې یو هم پکې به سر که د ګناهونو نه پاکه نشته دي، که مولا دی او که امام دی او که مقتدي، شاګرد دی او که استاد، ټول ګناهونه کوي. او بل کار به د الله پاک په فضل سره په دې میاشت کې دا کوو چې دا خپله ژبه به د استغفار الفاظ باندې اموخته کوو، او د استغفار چې کوم مفهوم او معنا ده
هغه په ذهن کې راولو چې دا زه څه وایم. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام با ناستو او په یو مجلس کې به صحابه کرام ورته غوږ ایښی شمار به یې کولو او د الله پیغمبر به د ځان سره لګیا رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم. استغفار پکې امر راغی او توبه پکې امر راغی. رب اغفر لي ای زما رب ما وبخ وتوب علي او توبه می قبولک او تا ته ځکه وایم انك انت التواب چې توبه قبولول والا ته او یوازې توبه نه چې کنته شه توبه قبوله کی توبه هم قبوله کی او بیا به دې توبهګار بنده باندې الټه رحم هم کې الرحیم